پاکستان او افغانستان دوه گاونډي اسلامي ملکونه دي. پاکستان همیشه په هر سخت وخت کې افغانانو ته لاس ورکړی دی او دوی سره هر ممکن مرسته کړې ده. دغه شان د تیر 4 لسیزو راهسي په ملیونو افغانان د پاکستان په مختلفو برخو کې مشته دي. که څه هم پاکستان کې مشته افغانانو ته ځینې ستونزې رامخې ته کیږي، خو بل خوا په لکونو افغانان پاکستان کې پوره ازادۍ سره ژوند کوي. دلته تعلیم ترلاسه کولو سره دوی کاروبارونه هم کوي. دین علاوه دوی ته د پاکستان خپل اولس پشان د ژوند کولو ازادي هم ورکړې شوې ده. تعلق مې د افغانستان سره او دلته کې پاتې کیږو په پیښور کې. پیښور تاکال کې هم کور دی او موږ د ډېر ټایم نه دلته کاروبار کوو. کاروبار هم دی او زما پیدایش هم دلته کې شوی دی او بس مونږ پیښور کې ډېر خوشحاله یو ځکه دلته کې داسې دی چې پیښور زمونږ یو کور دی او افغانستان دا هم بل کور دی. تعلق مې د کابل سره دی او دا کاروبار کوم الحمدلله. دلته هېڅ ستونزه راته نشته او خپل کارت دی را سره او نه د پولیس د خوا څه بازا بول شته نه د بل څه خوا ته. الحمدلله ډایرکټ کور ته ځو، ډایرکټ راځو، هېڅ مشکلات راته نشته. ښه دي کاروبارونه هم ښه دي الحمدلله، ښه سوداګانې دي، ښه کارونه دي الحمدلله. الله نه راضي یو او بل د حکومت د سایډه د سرکار د هېڅ مشکل راته الحمدلله نشته. څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستان پولیسو لخوا افغان کډوالو نیول کېدو په اړه د بدنیتۍ او غیر حقيقي خبرونه خپاره کړي شوي چې مقصد یې د گاونډي هیوادونو د اولس ترمنځ نفرتونه پیدا کول دي. په دې اړه پاکستان کې افغان کډوالو د شورا غړي بریالي میاخیل وای چې دا کوم مهاجر راغلي دي هغه د شهر صرف یو چیټ ورکړي دي. هغه چیټ د یو مستند چیز نه دی چې پولیس په مطمئن شي او دا پری دي. نو موږ د یونیسیان د مطالبه بار کړي دي لته یو لیټر ورکړي هغه نو چې چا سره سند سره نه هغه پاکستاني هم بازاوي وي. او دویمه د سی سی کارډونه چې دي دا تقریبا 2019 کې دا کارډونه ورکړي شوي دي. نو دا غي شپږ کاله وشو، شپږ کاله تر اوسه پورې که کارډ ورک شوی دی دوباره ولسو کارډ نه جوړي. نو وجه دغه ده چې د خلک په عذابېږي، د بعضې چارواکو د سستۍ په وجه په عذابېږي چې اسناد ورته برابر نشولو او خلک د اسنادونه محروم شوي. نو په دې وجه باندې بعضې خلک په عذابېږي. خو چې چا سره اسناد وي، چا سره څه مشکل نه وي، مجرم نه وي، نو الحمدلله هغې ته څه مشکل نشته دی. د پیښور بورډ بازار کې د تیر 40 کالو راهسې په ګڼ شمېر کې افغانان روزګار کوي او دلته کې ټول نظام د افغان سوداګرانو په خوښه خوندي دی. زه د افغانستان سره تعلق ساتم، د کابل او د پغمان ولسوالۍ سره. او الحمدلله موږ دلته 15 کاله دلته خپل دی دکان کې کېږي. موږ والد صاحب بیا ورورم شو، زه خپله یم دلته. الحمدلله دلته د خبر نه ده راغلی د حکومت د سیټه چې موږ ته تکلیف میلاو شي. دلته چې د پاکستاني دپاره کوم خبره کار کېږي هغه د افغاني دپاره هم کېږي. یو کار کېږي نه هغه ته څه مشکل وي نه موږ ته څه مشکل دي. او خبره دا ده چې افغانان چې کوم بر افغانستان چې پاسپورټ یې نه لري دوی ته تکلیف شته او چې کوم سمارټ کارټونه څوک لري دوی څه خبره نشي عرض تللی شي. او بس پاکستان چې کوم حکومت ته دا پکار دی چې دا ترخم ګیټ دا لږ د کې اسانیت پیدا کی، بس د کې لږ سختي نشته. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دوه ملکونو اولس دی د داسې قسمه په منفي او غیر حقيقي پروپاګاندا سره خپل اړیکې نه خرابوي او د ښه ژوند تیریدو سره د ژوند په هر برخه کې د یو بل مرستيال جوړ شي. خالد خان مومن، پیښور.